نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الأعراف بارہ نمبر 9 رکو نمبر 18 آیت نمبر 148 خلاصہ دا رکو بس داغین اللفظی ترجمہ دا بنی اسرائیل دا فرعون پا غلامی کے پاتی شیو دا دوی پا مزاج کے بت پرستی و کلچ موسیٰ علیہ السلام دا رب العالمین پا حکم بانے کوہی تور تلاڑ چلتا چلت رکی دی بن اسرائیل سره یو کسو چې موسی بن ظفر دا غنم مشهور په سامری باندې دی دا هغه د وجنه دغه بن اسرائیل په شرک کې مبتلا شو د دوی سره سونوا کوم چې د قبطیانو د قوم د فرعون نبی اریتن اخیستی و هغه ور سره پاتې و هغه سونه د ټول سامری را جمع کړه د هغې نه یو څخه جوړ کو او بیا دوی ته ویلا چې موسی علیه السلام کوهی تور ته تللی دی او رب داد نو دوی د هغه عبادت او بندګي شروع کړ موسی علیه السلام ته د وحی په ذریعہ ویل شو چې قوم دې په شرک کې مبتلا شوه موسی علیه السلام واپس راغی ډیر زیات پریشان او خپو غوسو د تورات تختې کې خو دی خپل ورور راونی ولو حضرت هارون علیه السلام د سر او د ګیرو د ویختونه چې ولې دوی په شرک کې مبتلا شوي هغه ورته ویل ما ورته تبلیغ کړی دی دعوت می ور کړی دی د هغوی د اصلاح کوشش می کړی دی یعنی ما خپله ذمہواری پوره کړې ده تر دوی چې دوی وزه قتل کړی وي دې ته تیار شو رانیول د هغه د ویښتو نه دا په طور د توهین نه بلکې د پاره د تنبیه موسی علیه السلام هغه سخی ته اور واچو ختم او بیا دغه بن اسرائیل د توبې ذکر په سورۃ البقره او دغه شان د نور سوراتونو کې هم ذکر دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ أو جوړ کړو قوم موسی قوم د حضرت موسی علیه السلام پر اسرائیل من بعده رستو دتلو د موسی علیه السلام نا من حلیهم د زیوراتو کانو خپلنا د اضافتنا معلومیږي چې دا د دوی ملکیت ګرځیدلو دلیل په دې خبره چې کافر حربینا مسلمان ته څه میلاو شي نو هغه د هغې مالک ګرځي او چونکې دغه غنیمتونه د هغه امتونو دپاره د هغې استعمالول دا حلال نو صرف دا د دې امت خاصه ده استعمالول د غنیمتونو حلال عجلا سخی جسدا یو جسوا نه هغه کې غوښه نه وینا نه پاغه کې حیاتو بلکې صرف یو مجسمه جوړه کړې و له د هغه د پارا خوار اوازو صرف یو आवाज به دی وتلو لکه आवाज د سخی داغه आवाज کوي با با نور هیڅ جواب دوی ته نشو ورکوله حرکت نشو کوله الم يروا اينکتل دوی دی کی شاید حماقت ده هغوی ته چې دومره کم عقل دی چې بیا هم د دغه عبادت او بندگی کوي حاجت روا مشکل کشا ورته وای انه بشک لا یکلمهم ای خبرې نشي کولای د دوی سره ولا يهديهم او نشي خودلې دوی ته سبیل لار تفید د نفی د هدایت اتخذوه ونیولو دوی حق لرا په خدای توب سرا معبودی ته جوړ کو وکانو او دوی الظالمین ظلم کون کی مشرکین ولما اوهر کلچ سقط اغرزول شو داسخه فی ایدیهم مخید دوی کی پخپلو کړوخ پیمانه شو شرمنده شو نادم شو فلاسونی د خپیمانی د وجنه چکونه لګول ورأو اول دل دوی انهم بشکا چې دوی خو قد ضلوا گمراه شو عبادت کولو د سخی سرا قالوا نویل دوی لئن لم يرحمنا کچری رحم ونکړو پمنګ باندې ربنا رب زمنگ ويغفر لنا او بخني ونکړه من تعالی نكونن نخامخا شبا من الخاسرين دتوانياننا ولما اوهر کلچ رجع
وپس راغی د کوه تور نه موسی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام الى قومه قوم خپلتا غضبانا په غصه اسفا او په غم کې ایمان نخه هم دادا چې سړی په ښه کار باندې خوشاله کیږي او د ګناه په کار باندې خفه کیږي قال نؤمن هغه بئس ما ډیر ناکاره دی هغه کار خلفتمونی چې کړی دی تاسو من بعد ارستو دتللو زمانہ اعجلتم آیت الوار کړو تاسو امر ربکم د وعدی درب تاسو وعده د سلويختو شپو وا د پوره کېدو نه مخکې تاسو گمراه شوي والقى الالواح او ذریعه کې خودا تختی د تورات دلته معنا غرزول دا ټیک نه دي واخذ اوراوین ولو براس اخيه سر دورور خپل او په سوره طه کې راځي ګیره دورور خپل خدا په تور د توحید نه وا ځکه پیغمبر د شان سره دا مناسب نه ده بلکې د پاره د تنبیه و یجره چراغ کلوی الیه زانتا قال ابن ویل هارون علیہ الصلوۃ والسلام ای زیاد مور زما لپاره د شفقت ان القوم استضعفوني بشک دی قوم دی خلق کمزور وګڼلم ز ما ورته دعوت ورکړې ده هغه اصلاح می کړی دا تبلیغ به می ورته کاو وکادو او نزدی ويقتلونني وجلی ویز یعنی ما خپل حق ادا کړی نو تلیتی ولینا نو سورت طه کی رازی کچرت زتلے وے نو بیا بتاویل چې زما په قوم کې د اختلاف پیدا فلا تشمت پس مخوشال واتبی پما باندې الاعداء دشمنان اهل حق چې کله خپل منځ کې جګړې کوي اختلافات کوي یو بل ته رد بد وي نو اهل باطل په دې باندې ډیر زیات خوشاله کی کوشش دا کوي اتفاق راولي کاغه دینی اعتبار سره دی که دنیاوی اعتبار سره وي ولا تجعلني پس مگر زوا مع القوم الظالمين سره د قوم ظالمانو مشرکانو قال اویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب اغفر لي اے رب زما بخنا وکړه ماتا که په غصه کې رانه څه کمې زیاتې شوي ولی اخي او ورور زماتا وادخلنا او داخل کړم فی رحمتک پر رحمت خپل کې وانت اوت ارحم الراحمین د ټولو نه زیات رحم کوونکی